زمونږ په کلي کې بل ور د ان پی جلسه وه نو زمونږ ډېر درون او خوږ مشر ولا راغلی و. क्या आप भी सुस्त इंटरनेट से तंग आ चुके हैं? वीडियो चलती नहीं, क्लास रुक जाती है और वक्त जाया होता रहता है। अब परेशानी खत्म। स्मार्ट लिंक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ तेज, मुस्तहकम और काबिल एतमाद इंटरनेट। ऑनलाइन मीटिंग हो, गेमिंग हो या वीडियो स्ट्रीमिंग, अब सब कुछ बगैर किसी रुकावट। तहसील काटलिंग के बेशतर इलाकों में दस्तयाब प्राइवेट कनेक्शन। आज ही कनेक्शन लगवाएं और सुस्त इंटरनेट को हमेशा के लिए खैरबाद कहें। कनेक्शन के लिए अभी कॉल करें। उस्मानुल्लाह 0318482880। तारिक अहमद 030783000925। इसरारुल्लाह 0346098647। نو د هغوی هغه شروعات چې د تقریر شروع شوم په عمران خان او آخرین په عمران خان باندې ختم کړو. زه وایم چې د خپل لیډر د خپلې پارټۍ که څه کمالي او څه کوالټي په لیډر کې هغه بیانول پکار دي. نو زمونږ لیډر خو وایي ستا د صفت ګلونه ډېر دي او جولۍ مې تنګه زه به کم کم ټولومه. ځان دا ملګري چې نوي رالي خاص دوی ته وایم هغه یوازې د پاکستان لیډر نه دی، هغه د عالم اسلام لیډر دی. عمران لالا څنګه چې تا خبرې وکړې چې قاسمي ته یو کس دی او بس وزګار شوی دی را روان دی، نو نن دا د هغې په مخ باندې سپېړه ده چې وایي چې یاره ډي جي ایس پي آر والا نوم څه واغستو چې کسان په ترپکو باندې شو. نن د هغې زنده مثال په الو کې هغې ته میلاویږي چې هم د هغې ان پي کم چې د باچا خان بابا تحریکو د ولی خان تحریکو او دی په شرمونو وشرمو او هغه خلک جوک در جوک پاکستان تحریک انصاف ته را روان دي. هغې له دا ډاډګیرنه ورکوم چې انشاءالله تعالی پاکستان تحریک انصاف دا د یو صوبې پارټي نه ده، دا که کومه پارټي چې ده نو هغه خو د اټک نه مخکې نشي تللی. مثال یې د کسټم چور د ګاډي دی، دا د پاکستان د څلورو صوبو نه علاوه د پاکستان ګلګت بلتستان آزاد جموں کشمیر نه علاوه دا شپږمه انټرنیشنل پارټي ده. دا هغه قائد دی چې هغه په اقوام متحده کې د نبی علیہ السلام په سیرت باندې تقریرو کو او اقوام متحده ټوله وجړه کوله، د هغې په سترګو کې سترګې واچولې چې ایبسلوټلی ناټ. او د هغې نه بعد رژیم چینج شروع شو، زمونږ حکومتو په مرکز کې په صوبه کې او هغې ته ګډ چوړ وشو او دا حکومت یې ترې واغستو. خان نن زما او ستا او د بچي د مستقبل لپاره په جیل کې ناست دی. پرویز شاه باچا، ریاض بھائی او د هغه سره راغلو ملګرو ته یونین کونسل الو ته په راتګ باندې هرکلی وایو. د یونین کونسل الو ملګرو چې دا کوم پروګرام ارینج کړی دی په دې باندې د دوی شکریا ادا کوو. کم ملګري چې پاکستان تحریک انصاف ته را روان دي د نورو پارټو نه، هغوی ته په راتګ هرکلی وایو او دا ډاډګیرنه ورته وایو چې پاکستان تحریک انصاف ورکران به انشاءالله تعالی ستاسو په عزت کې هیڅ قسمه کمی چې کوم دی که نه راولي. تاسو زموږ مشران یې، تاسو به په نورو پارټو کې چې کوم دی که نه وخت تېر کړی، انشاءالله تعالی تاسو په تحریک انصاف کې چې کوم دی که نه وخت تېر کړئ. تاسو زموږ مشران یې، تاسو به کټ سر ته ناستئ، موږ به ستاسو کشران وو، موږ به چې کوم دی که نه د کټ خپو ته ناستو. بله خبره سټریټ موومنټ حوالې سره خبره کوو. سهیل افریدي صاحب چې کوم سی ایم کی پی کې دی، هغه چې په سند کې کومه دوره وکړله په هغې کې الله پاک هغه له یوه غټه کامیابي بلکې دې پارټۍ له یوه غټه کامیابي ورکړله. یو په شاه نشان طریقې سره د سند خلکو د هغه استقبال وکړو. د دې نه مخکې زه زرشاد خان ته هرکلی وایم. زه په دې خبره ډېر زیات خوشحاله شوم چې څنګه په پاکستان تحریک انصاف کې په ټول ډسټرکټ په لیول باندې زمونږ د پی کې فرسټ پوزیشن و. دا ما خبره هلته هم وکړه، دلته هم کوم. او په زمونږ په پی کې بیا یو سی الو او یو سی قاسمې، یو سی
لکه زه به ټول غونډ یوسي زیات کم چې ټول په ټاپ لیست باندې دي زمونږ پی کې په ټاپ لیست باندې ده. اوس هم تاسو ته دا خبره کوم چې د خان د رهایۍ دپاره چې کومې قربانۍ زمونږ د پی کې نه هغوی ته موصول شوي دي هغه څه پټه خبره نه ده. موږ چې کوم پاکستان تحریک انصاف عمران خان ویژن دی موږ به په هغې ویژن باندې چې دی نو یون کوو چونکې په دې وخت میډیا هم د دې غندنه کوم چې د هغوی زموږ د پاکستان تحریک انصاف کوریج په ښه طریقه باندې کوي. زه د هغوی هم د زړه د کومې شکریه ادا کوم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. الله مونږ ستا عبادت کوو ستا نه مدد غواړو. الله زمونږ رازق دی خالق دی مالک دی مشکل کشا دی حاجت روا دی. د الو د پاکستان تحریک انصاف مشرانو کشرانو کاټۍ نشان راولي دا به صرف څوک کوي یو رب العالمین کوي. نور څوک په چا باندې کاټۍ نظام نشي انشاءالله په دې ملک کې به انشاءالله د چا نظام چلیږي د الله. ګرموینا ګرموینا ترسول رو پتن کی ترقی اسٹیبلشمنٹ واورای ترقی د عمران خان سات ورکو په دې وطن کې انشاءالله. او خصوصا د خپلو ملګرو وخت نه خرابوم ځکه چې زما کلی دی زما ملګري به د هر یوسي نه د خپل خبرې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. لومبی خو زه د ضلع مشر زمونږ د ضلع صدر یا صافي صاحب ته هرکلی ویم د هغه سره نور ملګري هم دي. د هغې نه وروستو چې په بنډال کې څومره مشران د پی کې 54 د هر ویلیج کونسل جی صاحبان صدران صاحبان زمونږ ځوانان ماشومان ټولو ته هرکلی ویم په جمع السلام علیکم. د دې نه وروستو جی خالد لالا د خالد لالا روري د ویلیج کونسل الوټو تنظیم هغې ته خراج تحسین پیش کوم په دې دومره ښکلې کامیاب پروګرام باندې. د دې نه وروستو چې کوم ملګري د انفي نه مستفید شو او زمونږ سره د خان صاحب په قافله کې شامل شو هغې ته ویلکم کوم شکریه ادا کوم. مشرانو خو خبرې چې وکړلې تاسو ته معلومه ده زمونږ مین ایجنډا هغه سټریټ موومنټ ده چې په 23 تاریخ به انشاءالله زمونږ یو عظیم الشان ریلی کیږي چې په هغې کې به وزیر اعلی صاحب د پېښور نه نوخار د نوخار نه مردان او د مردان نه به بیا صوابې نو انشاءالله څنګه چې د دې نه مخکې زمونږ تحصیلي کاټلنګ او پی کې 54 په یو ګڼ تعداد سره راوتي دي هم هغه روایات هغه به انشاءالله برقرار ساتو او په 24 تاریخ به یو ځل بیا د زرګونو په تعداد کې د پی کې 54 د هر ویلیج کونسل چې څومره تنظیمونه دي وینګونه دي انشاءالله هغې مونږه په ځان به شپه او ورځ یو کوو کمپین به کوو چې په ګڼ تعداد باندې د 24 تاریخ په ریلی کې شرکت وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. نن سٹارټ زمونږ یو سټریټ موومنټ آغاز شوی دی. نن د هغې په سلسله کې زمونږ په الو کې پهله میټینګ 20 جنورۍ د را روان 24 تاریخ باندې زمونږ سی ایم د مردان ریلی کوي. د هغې دپاره زمونږ تیاری شروع دی او نن چونکې الو کې د خالد خان حجره کې دا یو شمولیتي پروګرام او ماشاءالله په دې باندې زه د الو ټول ویلیج کونسل د هغوی تنظیم ته مبارکباد ورکوم چې هغوی دومره زبردست پروګرام ارینج کړ او خاص کار زمونږ ملګري چې کوم راغلي دي د نورو ویلیج کونسلو نه سرتاج خان دی شو مردان سرتاج خان خو کوربه دی او مردان د زمونږ ضلعي صدر هم راغلی نو د ټولو ډېره شکریه او انشاءالله زمونږ دا تحریک دی دا تحریک
زمونږ د عمران خان د آزادېدو پورې دی او د دې ملک د آزادېدو پورې دی. مین مقصد د دې تحریک دا دی چې مونږ زموږ په دې ملک کې چې کوم وسایل دي په هغې باندې زموږ د خلکو اختیار پکار دی. او زمونږ تاسو ګورئ ټول غریبانان، څوک د سکولونو نه بهر، څوک د ملک نه بهر، څوک داس ژوند دی. او په دې ملک کې هر څه شته، سره دي، سونه ده، ګولډ دی، زما په خیال او د دنیا ظاهر دي. په هغې باندې که زمونږ دا ملک مستفید کیدی شي، زمونږ د قوم حق دی. نو بس مونږ دا یو جدوجهد دی، یو جهاد دی، دا به کوو انشاءالله. او انشاءالله چې زمونږ د 8 فروری نه مخکې مونږ وایو چې زمونږ لیډر عمران خان مونږ د جیل نه رابهر کړو. او زمونږ وزیر اعلی صاحب تاسو به کتلي د کراچۍ نه بیا د ټول پاکستان کې چې کومې ریلۍ شروع کړي دي د هغې تاسو ولیدې انشاءالله. چې داسې کله هغه یو اواز وکړو نو دا ټول پاکستان به یکدم یک اواز وي او انشاءالله د انقلاب شروع به کوو که خیر وي. طریقه کې دا کوم ظلم سٹارټ دی انشاءالله تعالی چې دا کومه تیاره ده دا به ختمیږي او کوم ښه صحیح ملک د تحریک انصاف یو ورکر ښه صحیح په میدان ولاړ دی او هر قسمه د عمران خان دپاره د تحریک دپاره ټول ملګري انشاءالله تعالی چې د تحریک انصاف په هر ځای کې په داسې پوزیشن باندې دي چې سات ته ساته کوم چې اوس موجوده زموږ یو دغه شروع دی او دا به انشاءالله 8 تاریخ ته به وګورئ چې د دې به یو ډېره ښه نتیجه راوځي. او څنګه چې زمونږ په کوڅه باندې په ټول پاکستان کې د دې تحریک دپاره کار شروع دی، دا ټول ملګري لګیا دي. نو انشاءالله تعالی تاسو امید او موږ لرو چې حالات پکې خیري د 8 تاریخ نه 8 تاریخ ته بالکل بدلی او ټول قوم ټول ملک چې دی انشاءالله دا به یو اوازي کې خیري. او موږ تمام ټول له دا یو خاص مو دی ټول تحریک انصاف ورکر ته چې هیڅ شی راپاسې دغه شانتې کوڅه په کوڅه وګرځئ او د خان صاحب هغه ویژن د هغه اواز کوڅه په کوڅه رسول دي موږ ټول به رسو که خیري. او انشاءالله تعالی چې کوم تحریک شروع دی یا شروع شوی دی نو دا تحریک به که خیري سر ته رسي او دا به زموږ څنګه چې دا د قوم مرضي وي یا څنګه چې دا تاسو وګورئ چې څنګه ویل کېږي چې 80% قوم ولاړ دی یو طرف ته. انشاءالله دا به دې ګټئ او موږ پر امید یو چې انشاءالله تعالی موږ به اخرې بم ګټه چې دا به د حق انشاءالله. ډېره مهرباني.